ادیب صاحب راځه چې د نیویارک ټایمز او د ډیپلوماټ خبره ومنو چې په افغانستان کې د جګړه او تروریزم او د کامۍ کې چې کوم انفجار وشو دا نور کیږي دا هر څه د فساد او د مافیایي ډلو د نفوذ لامل دي. د فساد په افغانستان کې علت څوک دی؟ یو جګړه او کنه مثلا یو څو مثال امریکایان چې اوله کې راغلل په میلیونونو یا په لکونو ډالر به په بریفکیسونو کې اچول او مارشال فهیم ته ډاکټر عبد الله ته دغه جنرال دوستم ته دغه قومندانان چې څوک دلول دته ورکول او دا غي نه چې راغله تر اوسه پورې مخدره مواد سره مبارزه جریان څنګه دی او مجموعاً په افغانستان کې د فساد بحث چې دی په دې کې هغه اصلي علت او څوک زیات شامل دي. معلومدار خبره کله که مونږ په لویه سطح د فساد ته د زمینې برابرولو جنگ ته ناامني ته یا د ضعیف حکومتداري ته خبرې کوو نو دا عموما لکه مخکې چې زده صاحب ویلي هغه جنگ او د جنگ ادامه او دغه ټولې هغه ستونزې دي چې همدغه فساد ته لاره برابره کړې. بل یو موضوع که زه له شخصي موقف نه ووایم کله که مونږ په سیمه کې د غربیانو مداخله او د دوی تاریخچه مطالعه کو لکه کوم وخت نه چې دوی د ایران د شاه سره ښې اړیکې لرلې عدالت دوی هغه اړیکې لرلې بیا په افریقایي هیوادونو کې د دوی ډلې چې د شاه په مرسته باندې جوړولې او یا هم کله چې په افغانستان کې د مداخلو خبرې کېږي د لوی روس سره او یا هم د روسیې هیوادونو سره په افغانستان کې او یا هم په دې جغرافیه په دې خاوره کې د دوی د نفوذ او د دوی د لاسوهنو چې دوی په واضح الفاظو باندې د جوزجان د څا خبره کوي د غازو د نلیکي خبره کوي لاغه نه وروسته بیا د دوی اړیکې هغه د دوی عدالت په افغانستان کې د دوی راتګ ته زمینه برابرول او یا که اوس په د اوسنیو حالاتو کې لږ هم هغه د بکس نه د باندې ورته وګورو کله که موږ په سیمه کې هغه لوی سیاسي او اقتصادي بلاکونه مطالعه کو مثلا د چین او د امریکا خپل اقتصادي ستونزې په خپل منځ کې لري او یا هم د دوی هغه پوځي شتون مثلا په سیمه کې د هند په بحر کې د دوی پوځي شتون د هند سره اړیکې هغلته د دوی د کمپنیو راتګ او د اقتصاد کار او د چین په مقابل کې او یا مثلا د ټول سیمایي سیالي چې د سیمایي سیالي او یا موږ هم قرباني یو مثلا په فاریاب کې د جنو ډل روزل تر څو د چین د تیل او د غازو نلیک په ترکمنستان کې باید ټارګټ سي یعنی دلته دا ټول هغه ستونزې دي چې بیا هم موږ قرباني یو منګه دلته قرباني کیږو نه موږ قرباني د افغان په حیث باندې زم دې خبره تر اعظم موږ د دې هیواد کې یو وخیار حکومت یو وخیار مشرتابه ته ضرورت لرو چې هغه هم دغه خلکو ته وایي زه مطمئن یم چې زور دې خلکو ته وایي چې دې خلکو ته وایي چې ورته وایي چې د تا لار دا درته معلومه ده زما دغه ګټې دي درته خوندي کا تر اوسه موږ خپل ګټې نه دي تعریف کړي او نه مو دي خوندي کړي ستونزه هم دلته ده تر اوسه پرې هم دا ستونزه همداسې را روانه ده او موږ قرباني ورکوو عام افغانان هم وګړي قرباني ورکوي کله که مونږ د مشرتابه خبرې کوو عام افغانان دغه خبره بیخي صحیح ده چې که افغانستان د خپل حکومت یعنی د حکومت افغانستان خپل هیواد کړي او هم دغه لري نو باید امریکایانو ته دا خبره وکړي چې زمونږ ګټې څه دي اوس نه دي لیکن دلته اوس د فساد په بحث کوو او هغه فساد چې تروریزم سره اړیکه لري مخدره موادو تجارت نه په میلیونها روپۍ خپل د سی ای راپور چې په دغه جګړه کې ونه استفاده کیږي دغه د شوکانو تجارت چې کیږي په ښکاره قانوني کیږي لیکن دغه د داعش هغه سیمو کې کیږي چې داعش تصرف کې دي استخراجات د داعش د شوکانی زی یو قسمت امریکا ته صادریږي د امریکا نه بیرته پیسې راځي هغه چاته ورځي هغه داعش ته ورځي نو دغه فساد کې به نو څوک دخیل دي دلته موضوع بیا هم لږ جدي ده مونږ په دې اړه باندې همدلته کابل نیوز کې په بحث کړی کله چې مونږ د غیر قانوني استخراج خبره کوو او یا هم د دې تعقیب خبره کوو معلومدار خبره ده چې مونږ ځای مافیا او یا هم هغه حکومتي مافیا چې دوی په لوړو پوسټونو باندې دي او یا هم په لوړو ځایونو کې
دوی زور لري، قدرت لري او د بهرنۍ مافیا سره اړیکې لري، ټول داخل دي. زه یو د مثال په ډول زه یو سوال کوم، کله که غیر قانوني استخراج په هغو سیمو کې کیږي چې هغه د حکومت د لاس نه د باندې دي، د مخالفینو تر لاس لاندې دي، ولې لوی ټرکونه د هغو لارو نه تیریږي چې هغلته زمونږ د حکومت د کنټرول او د هغوی د لاس لاندې دي، په داسې حال کې چې هغلته پوستو کې ترې رشوت هم اخیستل کیږي؟ دې ته زمینه سازي څوک کوي او ولې د دې مخنیوی نه کیږي؟ دغه شی کیږي او په څو ولایتونو کې مثلا د لوګر نه تر خوسته پورې، په مشرقي ولایتونو کې، په شمالي ولایتونو کې دغه کارونه اوس هم راځه دا قبول کو افغانستان کې فساد دلته پولیس هم پیسې اخلي او ترافیک هم پیسې اخلي او ګمرک هم پیسې اخلي، دغه بیخي کرخنه اخواته ورسېدل. امریکا ته معلومه ده چې دغه پیسې چې دغه شوکانې چې زما په مارکیټ کې خرڅيږي او دغه پیسې بیرته ورځي، دا چاته ورځي؟ هدا خلدا خو کولای شي چې دې باندې بندیز ولګي کنه. بندیزونه خو ډېره مهمه وسله ده د امریکا په لاس کې، لیکن په هغه موادو باندې چې داعش په تحقیقي په هغه باندې بندیز نه لګيږي. زوکس بیا هم سوال، آیا رښتیا هم امریکا ته افغانان مهم دي او په سیمه کې خپل بهرنۍ استراتیژي؟ ولې موږ ورته مهمه، ولې موږ د سون توکو په حیث ناکاري تر څو خپل استراتیژي عملي کړي؟ اساسي بحث او اساسي سوال زما هدف هم دغه دی چې دلته د فساد موږ ولې دا توقع لرو نه ولرو چې هغوی د مخنیوي وکړي په داسې حال کې چې موږ په افغانستان کې په دې خاطر چې د تروریزم په وړاندې د جګړې رهبری د سره دا او په دې نامه دلته راغلي چې موږ تروریزم سره جنگ کوو کنه. او تروریزم کله که موږ په افغانستان کې هغه د لویو فاسدو خلکو تاریخچې ته ګورو، هغه څوک دي چې افغانستان ته د خاورې ته د امریکا یا هم د نړیوالې ټولنې د راتګ هغه قدم د پاره جای جارو کړی ده، تر ننه پورې هماغه خلک دي چې مفسدین هم دي، د حکومت په خلاف هم دي، زمونږ د حتی د دوی د بهرنۍ پالیسي او ستراتیژیک تهدید باندې بدل شوی دي. ولې د افغانستان د ګټو نه په سیمه کې د خلکو ګټې ډېرې لوی دي، هغوی خپلې ګټې پالي. موږ باید خپلو ګټې څنګه تعریف کړو، څنګه خوندي کړو، دغه مهمه په دې بحث کې دا مهمه خبره ده. نو استاد کوم سوال چې مې د شهزاد صاحب نوم کو، هغه ډلې چې یعنی تروریستي ډلو ملاتړ چې څوک خو ښکاره خبره ده چې هغه تروریستان دي، اوس که امریکا کوي او کار څوګي کوي، خپل امریکا وایي چې دلته دا جنگ د فساد لامل دی او د دې فساد مسؤل که امریکا دی، نو خو بیا دلته دغه تروریزم مسؤل امریکا دی کنه. امریکا سره دلته خو بیخي دغه معامله سره چې پکېږي، امریکا د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې قومندې په لاس کې ده، دلته راغلي په همدې نوم باندې جنګ کوي او په حقیقت کې په خپله دلته په تروریزم متهمیږي یا په تروریزم سره په همکارۍ. نو دغه نړۍ ته په کار نه دی چې دغه بحث لږ جدي ونیسي. تروریستان څوک دي بیا نو؟ که ستاسو یا شي چې کرزي صاحب د اوباما سره بحث کړی چې تروریزم څه ته وایي، که چېرته پاکستاني په موږ برید وکړي، آیا دا ترهګر دی که ترهګر نه دی؟ وایي دا ترهګر نه دی. ولې د امریکا ګټې نه ګواښي؟ او هغه څوک چې افغاني هغه نه ترهګر جوړولی کېږي، د هغه نه د حکومت په خلاف باندې د مقاومت ډلګۍ همداسې پراخېږي او دا تخم کرل کېږي او بزغلۍ ایښودل کېږي، نو د ترهګرو فابریکه چې جوړوي، نو د خپله د فابریکې جوړونکی ترهګر نه دی. هماغه خبره چې د ترکیې پخواني صدراعظم او اوسني د پارلمان رئیس ابن علي الدرم کړې ده، هغوی خو د امریکا سره دا حقایق ثبوت ته رسولي دي که نه، چې د کردي ډلو هم په دننه د ترکیه کې هم د هغوی سره ملاتړ د امریکې شته، او هم په سوریه کې هم هماغه کردان چې د ترکیې په خلاف باندې کاریږي، دوی ورسره تکتیکي کومک کوي. حتی په دې اخره کې چې د روسي او د اردوغان د پوتین او د اردوغان ترمنځ په دوه اړخیز کنفرانس کې په دې پریکړه وشوه چې ادلب کې چې کوم خلک ټول د مقاومت ډلګۍ جمع دي،
دوی سره باید د یو نو پلای زون په شکل باندې یو منطقه رامنځته شي او د چا دغه سرکارده خلک چې کوم دي دوی به غټې وسلې پرېږدي خو سوریه به دې نه لاس په سر شي چې بمبار پرې نه کړي. د هغې علت څه د هغې علت اساسي همدا و هم روسیه دې نتیجې ته ورسېده هم ترکیه دې نتیجې ته ورسېدله. که چېرته دلته بشار اسد بمبار کوي امریکې ته بهانه پیدا کېږي او دی بمبار کوي او دغه داعش ډلګۍ به امریکا دې ته مجبوروي چې بیا په پروازونو کې افغانستان ته راولي. نو د دغې وارداتي لښکر د مخنیوي لپاره هم روسیې دا پرېکړه ومنله په داسې حال کې چې روسیې مخکې دا نه منله. غواړم که د امریکا په هلیکوپټر کې داعش د سوریې نه افغانستان ته راځي یا په افغانستان کې د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي که د امریکا په پیسو باندې کرایه شوي موټرې داعشیان سره د وسلو د بي بي سي راپور دی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته وړي دا تکتیکي همکاریګانې دي او که نه ستراتیژیکه ملګرتیا ده؟ دا نوم خو تکتیکي همکاري معنا ده چې ته مې سره په دوستۍ کې حساب کړی ستراتیژیک دوست دی به خو چې ستا دښمن زه پالم نو بیا دوست ته چې شوم چې زه اوس فرق د افغانستان دولت سره ستراتیژیک تړون لري امنیتي تړون لري نو هغه څوک چې د افغانستان دولت ګواښي او دی ورته په خپل هغه بزغلی شیندي نو بیا د افغانستان سره ستراتیژیک دوستي پاتې شو امنیتي تړون پکې پاتې شو. نه دا بحث څه کوم استاده چې اوس ترکیې صدر اعظم دغه پارلمان رئیس د خبره وکړله لیکن د سیمې هیوادونه چې د چین د روسیا د نور هیوادونه امریکا سره برخورد چې کیږي دلته انتقادونه خو کیږي چې کامیاب ده نه ده صحیح جګړه نه کوي ښکاره او واضح امریکا سره دغه برخورد ول نه کیږي چې امریکا په خپل تروریستي عمل کې شریکه ده. دا د سیمې د هیوادونو په او لومړي قدم کې ځکه چې د افغانستان نه چې کترګري سیمې ته خوريږي خو اول د سیمې هیوادونو ده بیا همدارنګه هغه هیوادونه چې د امریکای سره په اقتصادي سیالۍ کې یا په نظامی او په سیاسي سیالۍ کې نن بیا د توان ډګر ته رسیدلي لکه روسیه او چین د اقتصادي قوت په توګه باندې ظهور کوي د دوی د اړتیا ده چې پس له دې د امریکای دغه پالیسي چې د جنوبي اسیا لپاره پر مخ بیي دا باید د افغانستان حکومت ته غوږونه خلاص شي او د افغانستان حکومت هم باید دا درکړي چې اوس چې روسیا د سیمې په دې هیوادونو کې غواړي چې ځان لپاره بیا خپل مرکز جوړ کړي په تاجکستان کې په ترکمنستان کې په د چیش لپاره کوي په همدې خطر باندې دا خطر دوی احساسوي کړه ولې افغانستان خپل غوږونه خلاص نه کړي ولې د افغانستان حکومت په دې پوه نه شي چې که چیرې دلته دغه د حکومت خو ځان ته وایي شهزاد صاحب خبره چې خپه نه شي ولسمشر به ورته وایو نو که چېرته موږ حکومت درلودلی نو دا څنګه حکومت دی چې تقریبا 14 ځله خو زه د خبرونو نه اورم چې هر ځل د افغانستان ملي اردو ملي پولیس په هدیره کې بمبار شو په لوګر کې بمبار شو په غزني کې بمبار شو په هلمند کې بمبار شو په روزګان کې بمبار شو او بیا په هلمند کې بمبار شو پرون نو دا حکومت وي او دا خپل یو وجدان افغاني درلودلی نو دومره پوښتنه کړې دا ته نه ویني دا ولې بمبارېږي ملکي خلک وژل کېږي دا څه نه وایي زمونږ ملي اردو پولیس په بمبار کې وژل کېږي د خدای لپاره کفر دی یعنی اوس ملکی خلکو کې خدای وایي چې اشتباه وشله یا څنګه غلط کوردینات اردو خو خپل یونیفورم لري خپل حتی لري خپل وسایل چې دوی ورکړي هغه هم پیژني دوی وایي چې موږ یو وړوکی پرندم وینو نو څنګه د ملکي د اردو او د ملي امنیت یا فرق د پولیسو لباس او یونیفورم د نه ویني خو دا د امریکې د تجاربو په رڼا کې اوس هر افغان چې لږه مطالعه ولري د خپل بیکګراوند د قضیې نه خبر وسي هغه په دې پوهېږي چې کلم طالب پیشرفت کوي نو بیا د طالب مخنیوي کوي او کله چې حکومت پیشرفت کوي طالب ته ماتې ورکوي بیا د حکومت مخنیوي کوي. تاسو د کندوز کې د حافظانو په غونډه باندې دا بمبار چیش لپاره وشو په دې خاطر چې هلته د سولې خبرې ډېرې ګرمې وي او نږدې وه چې دولت او مخالفین وسول مخالفین سولې ته ورسېږي نو داسې ګزارې وکړي چې طالب د سولې نه بیزاره او ته اوس به د هغه ځای ته نه راځي همدقسې دوی کله چې په دولت کې مثلا داسې یو څه پیدا کېږي نو دوی داسې یو کار کوي چې دولت باندې دوی ګزار دوی کوي د طالب په نوم بې چې دولت بې د ژمنتیا سولې ته پیدا نه کړي دا د امریکې د خپلې بقا لپاره په دې سیمه کې یوه اړتیا ګڼلې ده او د دې لپاره تداوم ورکوي خو کاش چې زموږ حکومت هم لږ افغاني ضمیر او لږ په دې ولس باندې درد درلودلی دا چې د 10 کسان د وضو مري یا مثلا څو ځلې بمبار کې محاصره شو دا
دا د چا بچي دي؟ دا د افغانانو بچي دي که نه دي؟ دا د چا لپاره قرباني ورکوي چې دا شهیدان کېږي یا ملکي وګړی شهید کېږي؟ حتی طالب چې وژل کېږي دا جګړې ته چې سوق کېږي د ترهګرۍ په پولې روانۍ په تنګه کوڅه د دې په رابطه رئیس دولته د دې هېواد ملي او سیاسي شخصیتونو تاسو دا مسؤلیت لرئ یوازې دې ته چې باید چې څوک جګړه کوي هغه به وژنم که نه څوک چې جګړې ته ښکېل کېږي جګړې ته سوق کېږي د هغې مسؤلیت د چا په غاړه هغه راونیسي دا ولې د خلک جګړې ته سیاستونه چې جګړه زېږوي او هغه سیاستونه چې تاسو کوئ چې جګړې ته تداوم ورکوئ تاسو هم ورسره مجرم چې په دې کار کې تاسو شریک یي نو په کار دا ده چې که سبا تاریخ په دې ټولو داسې بېرحمانه قضاوت کوي نو دا رئیس جمهوري به څومره عمر پیدا کړي او یا د آینده لپاره به ته بیا کومه تمه لرې تاله به ولس کې رایه درکړي زه اوس هم په دې یېرېږم چې په دې ټاکنو کې به ولس ګډون به شره څومره وي صحیح تاریخ قضاوت نه که څوک یېرېدلی نو خیانت بیا نه کولی د دنیا تاریخ د خیانتونو نه ډک دی او دا ټول د تاریخ قضاوت نه یا یېرېږي نه او یا فکر کوي چې دوی پټولی شي خپل خیانت د خپلو بچو خو دې ورحمېږي چې د خپل بچي بیا سبا په څه نوم یادېږي درست بلکل دا خو کاش کې داسې وي شهزاد صاحب دا ټوله خبره چې موږ راټولو کړو نو حکومت ته مسؤلیت راجع کېږي په هر بحث کې موږ یو ښکاره خبره ده چې امریکا که د تروریزم حمایت کوي یا که پاکستان کوي او که نور هېوادونه کوي او که داسې لوبه چې هر څوک کوي هغې سره برخورد هغې سره خبره هغې سره مخامختیا افراد خو نشي کولی حکومت باید وکړي د افغانستان حکومت باید وکړي خو که زمونږ حکومت لکه څنګه چې دی زمونږ عسکر وژل کېږي د امریکا ته غږ نه کوي ملکي خلک وژل کېږي غږ نه کوي مخکې دی نه چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي زمونږ رئیس جمهور وایي چې نه ډېره ښه ده نو بیا چاره څه ده د خلکو سره خبره خو نه کېږي ځکه موږ خو یې نشو کولی د یو ملت په توګه نو په کار نه ده چې د افغانستان خلک اول د دغې حکومت غم وخوري داسې ده چې طبیعي خبره ده استاد هم خبرې ورباندې وکړلې ډېر خلک لاړ شه کلي ته لاړ شه ښار ته لاړ شه کوڅو ته لاړ شه د افغانستان ټول ولس د دغه ځای نه شکایت لري دا اوس زه دغه ځای نه چې خلاص شوم زم یو دوست مې دی سربلند ته یې پېژنې په تګاو کې د هغه خروزه وه د هغوی کور باندې بم واچولو پلار مور او 10 بچیان د ماشومانو سره ټول له منځه لاړ دي یک یو ماشوم چې هغه خوشبختانه چې ته پاتې و او کوم چې بدبختانه چې هغه هم نه وي بیچاره یوازې پاتې شو سړی څه وي چې بد دا اوس د دې چې وزم راسن هغه دواله سم سوال دا پیدا کېږي چې یو خانه هغه چې امریکایانو لومړی ځل د طالبانو خلاف جګړه شروع کړه زما ملګری دی د ملا محمد عمر کور مخې ته سړک دی دې خوا طالبان ولاړ وو او دې خوا افغانان ولاړ وو وی د هند بهر نه دا عربان ټول ویشتل ولکه یو افغان ته تکلیف هم رسېدلی د هند بهر یعنې کوم غواړي داسې کوي شي چې سعودي عربستان 600 کیلومتر هغه دا قوتونه ولاړ وو دغسې په دې هوایي میدان کې رادار ویشتو چاته ضرر ونه رسېدلو په کندهار هوایي میدان کې رادار ویشتلو که نه کوم چې هغه نظامي هدفونه وو دقیق ویشتل شول دقیق دا یوه تیاره دغه طالبان ورته ټک ډوم تیاره وي ټک ډوم چې F-250 ته کچې شه دغه په راغله اوله کې چې طالبانو په کندهار کې B-250 ته باور وکړه ډېره مشهوره د کلي منځ کې دا طالبان یو ویشتی وو یو کس ونه کلیوال نه ولګېدلی اوس څه ټکول وي دا چې بسته بسته کلي بسته بسته کورونه له منځه ځي یعنی د پالیسۍ برخه ده نو غلطي خو نه ده که نه دا عامه ورځونه دغه کې وګوره په ودونو بمبار کېږي بسته کورونه له منځه ځي که فرضاً استدلال دا وي چې دا طالب ته شپه ورکړې ډوډۍ ورکړې ده موږ تاسو هم د روسانو په ضد چې جهاد کولو او د چا نه به هم ډوډۍ وغوښتله مجاهد ته چا ویله شو زه ډوډۍ نه درکوم سوال نه پیدا کېږي هغه به ورته وایي چې ورځ سر ورکوم ته ډوډۍ نه ورکې هغه خو څه کې په دې قبایلو چې تېرېدلو د امامان دو ټول موږ ته شپه نه راکوله ډوډۍ نه راکوله د افریدیو نه راکوله دا وزیرو نه راکوله یعنی هلته او په داسې شرطو کې طالب ته هېڅوک نه شي ویلی چې زما کور ته مه راځه
زه هم چې حکومت د حکومت کلتوري لحاظ دغه ولا کلتور پاتې دی وروره هغه د خلاص نه ورکي زور دی په یوه کې ضروري ونه که سبا مې سر کونه تکدي سبا مې وژني زور خبره ده کلتور خبره نه ده اوس منګه کلیوال دي کنه خو ما خلک دي منتبه کنه وروره نو اوس کول څه پکار دي ډېر کډي تلاش دا اوس د منګه دي تونه دغه میاش کې شدیس کور وروته جلبات ولا کدي بیګاله شپې دی ولا کلري یو خپل کور ته رواني چې بیګاله شپه راکې کړي دا پښه کړي تشه براړو ځان سره تشه وخوري او څوک دی وخت کې خپل کور کله پریګدي خو مجبوریت دی پریګدي و چې دې د چیزو وجل کېږي په جنب ورو د حکومت ذمہواری ده دغه حکومت نه خبر اساسي سوال ده د حکومت ذمہواری ده په دې کې اشاره شته د راغله اوس د خلکو وظیفه اوس خلکو یعنی د حکومت سره څه حکومت سره دا حکومت د خلک باید د خدای په خاطر باید په خپل وطن او خپل خلکو رحمېږي ټول سیاسيون مطلب دی خپل ځان په شمول خودخواهي پریدي د حکومت شوق پریدي ټول سره لاس یو کی او په شریک یو قوي مضبوط ملي حکومت جوړ کی چې وتوانه کی چې لاکل همدغه خارج امریکایان دي کناټو دا کنه چې خپل مشکلات دي یو قوي موقف وسره مطرح کی چې ورته دغه زما مشکل دی ته می دوست که دښمن که دښمني خو چې بیا موږ پوه شو یعنی یو ملي حکومت به درامنسته ملي حکومت یو غلام حکومت به مخ نشي نیولای دوست به ته می وژنې مم ماشوم می وژنې ته ما په دې ماشوم ته رحم نه کې سره می وژنې کنه دی دوست پس خبره وسره وکي چې ورته دوست پس باندې زه مخالف نه یم تا په خلاف جګړه نه کوم خدا خود روانه ده باخد اوتان سبدا خاور ده نجيب خبره مجاهدين ته موارد کچا غړي کیو شپیرړو وی مجاهدینو کدا ټول خلک برکې د حکومت پادرو کوي د پادرو حکومت کوي خراشه کینه چې خبري سره وکړو د سیاسي خبرو دا مشکل سره حل کو هغه وخت موږ سیاسي حل ماتل وکړو ویل دا د نجيب دا اوس په جار یم پروپم کچا ثابت کړه د روسیې نه د نجیب نه د خپل ځان دغه پاکستان کې دمو سیاسي حل طرفداري کوله سیاسي حل طرفداري وکړه یعنی اوس په کار دا چې داخله سره په صداقت لاس ورکی د په خاطر نه چې د امریکا په خلاف جبهه جوړه کی دې په خاطر چې د خپل ملي ګټو دفاع وکي او دغه خارجي قوتونه چې دي کله ناټو په چوکاټ کې دي کله ملي متحد په چوکاټ کې دي کله امریکا په چوکاټ کې راځي چې ورو دغه سره په یو قوي موقف نه اوس دغه موجوده حکومت خو ځان ته تجربه کې چې اوس خارجي خپل د تاسو سره خبرې کولې په خوده چې ما په بدن خالي راغلي زه د حکومت مخالف یم خو خدای نه غواړم چې په بل ساته د حکومت بنده دا غوي تحقیق دي شي د افغانستان تحقیق کیږي تاسو د سره خبرې ولې څوک څنګه وتناسو په خوده شپه ګونه پر وتناسو په څو سو کسانو کې تاسو باندې دلی کړ بالکل په خوده چې ما نه خالي لاړلې زه سید چې دغه سره زه د حکومت سره مخالف وم خو زه دلته د افغانستان د حیثیت درست یعنی حل لاره ده حل لاره ده چې خلک یو ملي حکومت راشي یو قوي ملي غیر دغه نه بل الله د ارچا سره حسابي دوستي وکي حسابي دوستي چې ورور دغه می حق دی دغه دی حق دی دا شبه معنی دغه شبه منم په شکل مخکې شي من ډېر زیاته من شکر رمضان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم الله مو مل